بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مو ویلی دا تعلیم سره تربیت باندې دور زور ورکو چې تعلیم سره تربیت ضروری ده. نه فقط مو دی باندې زور کو بلکې خود قرآن هم تعلیم نه مخکې اول د تزکیه او د تربیت ذکر کړی دی. دا کومه آیات سوره آل عمران آیت نمبر 164 کې خداوند عالم ذکر کوي چې خداوند عالم مؤمنینو باندې احسان وکړل چې هغوی کې رسول مبعوث کړلو هغوی نه خپلو هغوی نه، یعنی رسول هم یو قریشو نه و، عربو نه و، هغوی نه رسول مبعوث کړلو چې دپاره چې یتلو علیهم آیاته، چې هغوی باندې د قرآن کوم آیات دوی تلاوت کوي، ویزکیهم و د هغوی تزکیه کوي، تربیت کوي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی تربیت نه بعد هغوی ته حکمت و د کتاب علم کوي. یعنی تعلیم نه مخکې اول انسان ته تربیت ضروری دی چې انسان خپل نفس تزکیه وکړي، خپل نفس تربیت وکړي. کسه انسان سترګې وغړوي دا قرآن کې څه تزکیه لفظ استعمال شوی دی. و یزکیهم تزکیه څه ته یایي؟ عام الفاظو کې خمو انده یو څه تربیت نه مراد انده خلو څه انسان صورت دینی امور دی هغوی خیال وساتي، هغه یو مربی څه شاگردی اختیار کې څه دی صحیح معنو کې تربیت وکړي و دینی امور خیال وساتي. خو تزکیه کوم دقیقه معنا څه لغات کې استعمالیږي هغه دا کسه مو سترګې وغړو چې کله مو قرباني کوو، مو کوم پسه دی هغه څه کله ذبح کوو، هغه بیا عام طور باندې داسې کوو چې سارې لږ جوور کې وي، دا کوم څټ ته بدن دی دی لږ الوړ کې وي، چې کله راګې پرې شي بدن کې څوره ګنده وي نه دی هغه چی شي، هغه ته نه خارج شي. د انسان درون کې چې څوره ګندګۍ دي دوی اخراج ته د تزکیه، لکه څنګه مو یو ځناور ذبح کوو، یو پسه ذبح کوو، هغه راګو کټولې سره چې هغه درون کې څوره ګنده وینه دی هغه بیرون اروزي، هغه ته تزکیه. مثلا څه دا یاره دا پسه تزکیه شوی دی یا نه شوی، ذبح شوی دی یا نه شوی، اندیشان سره انسان درون کې چې څوره بد صفتونه دي هغه انسان ځانه بهر وباسي، هغه نه بعد کله انسان وجود ته علم راشي، علم بیا مشرد لپاره مفید علم دی. و الا کچیرې تزکیه نفس نوی، تربیت نوی، انسان حتی علم توحید هم چوی، یعنی خدای توحید علم که انسان حاصل کیه اندخ توحید علم سره به انسان جهنم تسی، چونکه تزکیه نفس نوی. حتی علم فقه هم که ورسره هغه به جهنم تسی، حتی علم کلام، علم فلسفه و غیره و غیره، علم حدیث، تصوره علوم مرسدی، حتی که یو انسان مفسر قرآن هم جوړ شي، هغه ظاهرا د قرآن آیات و تفسیر خو وکی، د قرآن آیات و تبیین خو وکی، د قرآن آیات و تشریح خو وکی، خو کچیری هغه خپل درون پاک نه کړي، خپل نه بدن خپل وجود یې پاک نه کړي، خپل معنویت خیالي نه ساتلی، خپل روحانیت خیالي نه ساتلی، خپل تربیت خیالي نه ساتلی، اندغ علم سره اندغ تفسیر قرآن سره بغه پړ مه جهنم ته ورچوي. و داس ایما الفاظ نه دي دا عظیم مجتهد، عظیم لیڈر امام خمینی رحمت الله علیه الفاظی آقای اگر تزکیه نفس نباشد علم توحید هم به درد نمیخورد، علم فقه و علم عرفان و این همه چی به درد نمیخورد. کچیر انسان تزکیه نفس نوی، حتی امام خمینی گاهی علم توحید هم انسان را به جهنم میبرد. کلا انسان سا علم توحید ورسراوی هم اند علم توحید به حس کی سغا جهنم تبوزی، یا نور سوره علوم دی هغه بعیشی هغه جهنم تبوزی، ولی هغه سره تزکیه نشته، هغه سره تربیت نشته. و خود قرآن هم دی طرف ته اشاره کړی دی. قرآن واضح الفاظو کې قد افلح من زکاها، هغه کس کامیاب دی چې هغه تزکیه نفس کړی وي، هغه خپل نفس تزکیه کړی وي. یعنی قرآن کچیرې فلاح یافته ویلی دی صرف او کسان ته چې هغوی نفس تربیت کړی دی، نفس تزکیه کړی. لہذا مو تعلیم و تربیت باندې ازکه مو استادانو بزرګوارانو و سټوډنټو محترمانو نه مو دغه
تقاضا کوو چې کچېرې تاسو سکولو کې کالجو کې یونیورسټیو کې تعلیم ورکوئ ټیچینګ کوئ ټیچینګ سره سره تعلیم سره سره تاسو د بچیو تربیت خیال وساتئ چې هغه امام زمان سره تاسو متصل کوئ نه چې تاسو هغه امام زمان نه وریا کوئ هغه دین نه وریا کوئ چې بله هغه ملحدان جوړ شي که داسې بچی بیا بله یو غټ افسر هم جوړ شي او غټ پوسټ ته هم لاړ شي دا بیا مشرې ته نصور دی دا مشرې کې بجای ده څه ښه والی راولي مشرې کې خدمت وکړي دا مشرې کې به بد امنی پیلو کوي دا مشره بد طرف ته بیایي مشرې کې به رشوت دغه بازار ګرم وي نور بیا هېڅ نه وي وما علینا الا البلاغ